انواع د تفسیر نو په دې کې مآخذ د تفسیر بیانې مصادر د تفسیر د قرآن مجید تفسیر د کم ځای نه کېدی شي د دې لپاره بنیادی ذرایع او بنیادی مآخذ او بنیادی مصادر سدي نړومبنی قسم تفسیر دی تفسیر القرآن بالقرآن مجید د تفسیر د لپاره بنیادی ماخذ بذات خود قرآن مجید دی یو ځای کې به یو آیت کریمه پای کې به اجمالی به تفصیل غواړي او بل ځای کې به په قرآن مجید کې وضاحت موجودي د هغې لپاره د مفسرینو حضراتو مشهوره ضابطه ده چې القرآن یفسر بعضه بعضا د قرآن مجید یوه حصه د بلې حصې وضاحت کوي بیا دغه تفسیر القرآن بالقرآن چې دی نو دا په خپل کور کې په دوه قسمه دی یو دی متصلا مفصل او مفسر یو ځای او بل منفصلا مفسره حصه یو ځای او مفسره حصه بل ځای د تفسیر القرآن بالقرآن متصلا د پاره مثال د په دغه سوره فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم الصراط المستقیم دا مفسر دی مضبوط کې مونږه پنی غلار باندې صراط مستقیم نه څه مراد ده ورپسې وضاحت موجود ده متصلا صراط الذين انعمت عليهم کوم خلق باندې چې الله تعالی انعام کړل غیر المغضوب عليهم نه هغه خلق چې غضب کړی شوی دی په غي باندې ولا الضالین او نه هغه چې گمراه دي نو صراط د منعم علیهم او صراط د مغضوب علیهم نه او صراط د ضالین نه د دې صراط نه د منعم علیهم خلق صراط دا صراط مستقیم الصراط المستقیم دا مفسر دی دا وضاحت غواړي صراط الذين انعمت عليهم دا متصلا وسره وضاحت موجود دی نور بلا ځایونه کې بلا سراجي ان شاء الله او تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا چې مفسره حصہ یو ځای او مفسره بل ځای کې د هغې دپاره مثال هم دغه دی دا الذین انعمت علیهم دا مفسر دی ځکه منعم علیهم څوک دی په انعام نه کم انعام مراد دی چې ډېر مالی وڅخه ډېر دولتي وڅخه ډېرې پیسې ټکي وڅخه ګاډي کارخانې وزارتي صدارتي وڅخه بینک بیلنسي وڅخه دغه خلک چې څوک دي ته دا وضاحت غواړي د بیا په سوره النساء آیت نمبر 69 کې دغه وضاحت راغلی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین نو مفسر دی په سوره فاتحه کې او مفسر په سوره النساء کې آیت نمبر 69 او به سلسله کې بعض مستقل تفاسیر لیکل شوي لکه اضواء البیان دا د قبیله د تفسیر القرآن بالقرآن نه یا متصلا یا منفصلا و تفسیر القرآن بالقرآن اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن دا عرب یو عالم دی محمد امین دا دغه تفسیر دی خو بیا غي نه نیمګړی پاتې شو نو یو بل عالم دین دی شیخ عطیه محمد سالم هغه تکمیل وکړ هغه سره هغه تتمه وکړه برابرې اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن نو د قرآن مجید دپاره ډومبنی ماخذ چې دی نغه بذات خود قرآن مجید دی دویم قسم تفسیر القرآن باقوال الرسول صلی الله علیه وسلم ذکر د اقوال له مراد تنا حدیث مبارک مراد تنا سنت سید رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ چاہے قول وی او کہ فعل وی او کہ تقریری
ځکه قرآن مجید پر رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل دی. د قرآن مجید په مفهوم باندې په معنا باندې چې رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی کوم علم ورکړو نو هغه علم بل چاته نه ملاو. د قرآن مجید د تفسیر په سلسله کې چې اعتماد کول شي د قرآن مجید پسې رستو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکو ذخیره ده، په دې باندې به اعتماد کول شي. او رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې اوتیت القرآن ومثله معه، ما ته قرآن مجید را کړی شوی دی ومثله معه، او د دې په مثل د دې په شانتې نور وحی را ته را کړی شوی دی. بالفاظ دیگر دغه وحی خفي دا د وحی جلی لپاره بنیادی ماخذ دی. د وحی جلی تفسیر چې کې نو وحی خفي سره وکړي. قرآن مجید وحی جلی ده او احادیث مبارک دا وحی خفي ده. نو د دې وحی جلی چې تفسیر کول شي ضرورت پیښ شي نو د وحی خفي په بنیاد باندې به د دې تفسیر کول شي او دې ته به نشي کته چې ګنې بس دا قرآن مجید الله تعالی زما د پاره را لېږلی دی، زه پوه شه زما کار پوه شه، زه چې څنګه وضاحت کول غواړم بس هکه شانتې به کوم. که کوم ذهن چې د منکرینی حدیثو دی وایي د پیغمبر حیثیت هغه محض د قاصد دی او د قاصد کار دی چې خبر را رسوي. د خدای کتاب دی، د خدای کلام دی، د خدای خبر دی، مخاطب مونږ یو. پیغمبر په میت کې محض هغه د قاصد حیثیت لري. نو وایي د قرآن مجید د تفسیر او د وضاحت په سلسله کې احادیث مبارکو ته هیڅ ضرورت نشته دی. په دغه نظریه غلطه ده. قرآن مجید وحی جلی ده، احادیث مبارک دا وحی خفی ده. د وحی جلی وضاحت دا به وحی خفی سره کولی شي، زما استادین سره به نشي کولی. یو منکرین حدیث والا یو تنو نو یو عالم دین ته وی د ټولو مفسرینو، ټولو محدثینو، ټولو فقهاو او تاسو ټولو مولیانو د قرآن مجید آیت غلط کړی، مقصد ور صحیح نه بیان کړی او د هغې یعنې بنیادي وجه ده چې بس تاسو حدیثو ته ګورئ. هغه ورته ویل لکه څه؟ ویل لکه اقیم الصلاه. مونځ نه خو یې دا نه ده مراد چې اودس وکړه او بیا راشي او کله 2 رکعاته وکړه، کله 4 رکعاته وکړه، کله 3 رکعاته وکړه او قبلې ته مخ که او دا خاص افعال او خاص ارکان دا خو ته نه دی مراد. نه هغه ورته یې څه ته نه مراد دي؟ وی صلات خو په لغت کې دعا ته ویلی شي، دعا وکړئ، متوجه شئ خدای ته، دعا وکړئ. نه هغه ورته وایي چې په لغت کې خو صلات دعا ته ویلی شي، خو لیکن دا خو د قرآن مجید آیت دی. د دې آیت د تفسیر په سلسله کې به د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکو ته او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام عمل ته نشي کته، فعل ته به نشي کته چې دې صلات د نبی رسول څه شي اغسته دی. ځکه دا خو نه په تا نازل دی نه په ما نازل دی، بلکې دا خو په رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل دی چې په کوم شخصیت باندې نازل دی نو د هغه ارشادات او د هغه افعالو ته موږ نه ګورو. هغه ته دې ته ضرورت دی. او د خدای کتاب دې زما استاد پاره را لګره، زه به پې ځان پویم، ته به پې ځان پوهې. او صلات په لغت کې دعا ته ویلی شي. نو دې مقصد دی چې دعا وکړئ، ټیک ټاک طریقې سره دعا وکړئ. او هېڅ چاته دا معنا نه اخیستې. د معنا دا چې ټول امت په دې آیت باندې نه دی پوهه، غلطه معنا یې اخیستې ده او هسې غر ته ګټې ویشتې دي ټول عمر. نه هغه منطقي عالم و پوه عالم. نغه ته اصول دا دي چې لکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارک په نظر انداز کول شي، بس د خپل سمجھ مطابق په قرآن مجید معنا کولی شي ویا ویخا. نه هغه ته په لغت کې بیا د صلات یو معنا ورکړي تحریک الصلوین، یو چې خې طریقې سره سره ډانس کوي، بس دا مفهوم برابر شي. یا وی غړېږه غړې د کی مصوره معنا چې خوري طریقې سره غړېدل پکار دي.
بیا تام غلطه معنا غستې ده نه بیا اګ پک تک شانتي پاتې دې وجنا د قرآن مجید د تفسیر په سلسله کې با د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارک نظر انداز کول نشي بلکې دا دویم بنیادی ماخذ دی او دې ته تفسیر بالماثور ویل شي تفسیر بالماثور یعنی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه چې کم تفسیر هغه منقول وي کم وضاحت هغه منقول وي او تفسیر بالماثور دا ډیر مفسرین حضرات کوي کہ امام طبری نو دغه تفسیر جامع البیان دا تفسیر بالماثور دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا غي خلاصه لیکلی ده خلاصه ده تفسیر ابن کثیر دا تفسیر بالماثور دی دا کشانتی تفسیر ابن ابي حاتم لوی محدث ته مستقل تفسیر لیکل او تفسیر در منثور د علامه جلال سیوطی رحمت الله علیه دا جلالین خو شون کې د امام سیوطی رحمت الله علیه چې کوم استاد امام جلال الدین محلی رحمت الله علیه هغه تفسیر شروع کړ او دغه نیمګړی پاتې شو د علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دغه تکمیل وکړ دې وجنا بیره او تمشي جلالین ځکه د استاد نوم جلال الدین خام محلی او د شاګرد نوم جلالین سیوطی جلالین وته ویل شي دا یعنی مشترک تفسیر دی او دین تفسیر د علامه سیوطی رحمت الله علیه در منثور پدې کې احادیث مبارک حدیث پکې هر قسم شته دی مرفوع پکې هم شته دی موقوف پکې هم شته دی د تابعین او حضرات اقوال پکې هم شته دی په دغه بنیاد باندې دی ته تفسیر بالماثور وته ویل شي او دارنګه تفسیر مظهری کوم احادیث مبارک پکې کثرت سره موجود دي اهتمام کړل او دارنګه د علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی ادریم قسم تفسیر القرآن باقوال الصحابه د قرآن مجید د تفسیر د لپاره دریم بنیادی ماخذ چې دی ناغه د حضرات صحابه کرامو اقوال او ارشادات دي او دا ځکه چې دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بلا واسطه براه راست شاګردان او دای باقاعده د قرآن مجید د نزول مشاهده کړی ده چې د قرآن مجید د آیت کریمه دا په کم ځای کې نازل شوی دی او د چا باره کې نازل دی د آیتونو پورا پس منظر وته معلوم دی لکه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای کہ والله الذي لا اله غيره ما نزلت آیه من کتاب الله الا وانا اعلم في من نزلت واين نزلت فاغه ذات مې قسمی په خدای مې قسمی چې دا غنه علاوه بل اله او معبود نشته دی د قرآن مجید د یو آیت متعلق ما ته پته ده چې دا د چا متعلق نازل دی او دا په کوم ځای کې نازل دی پورا بیک گراوند وته معلوم دی پورا پس منظر وته معلوم دی د یو آیت نو د دې زمانه یو تن ناپاسی چې په قرآن مجید باندې د صحابو نه خف وېګم نو دا صرف او صرف یو داوا ده او دې سره څه دلیل نشته دی بلکې دا خلاف دلیل نه او حضرات صحابه کرامو اې د قرآن مجید د نزول مشاهده کړی او بل شوق هم دورو د قرآن مجید متعلق د علم د حاصلولو شوق هغه سورو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا خبره فرمایي چې د یو آیت متعلق را ته پته ده چې د چا متعلق نازل دی
او په کوم ځای کې نازل دی خو فرمایي ولو اعلم احدا اعلم بکتاب الله مني تبلغه المطايا لاتيته کله یو تن متعلق را تدا پته ولګي چې دا سړی د الله تعالی د کتاب په سلسله کې زمانه زیات پوهه دی او الله تعالی ته داسې پوهه ورکړې ده چې خلق د اما د کمان راځي سورلای راځي د څخه د قرآن مجید د علم د حاصلولو لپاره لا اتیته زبم د طالب علم او د شاګرد په حیثیت باندې هغه ته ورزم عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ څومره لوی سمجھ وته الله تعالی د دین ورکړی دی ولکه دا نه وایي چې بس زه په قرآن پویم او زه د قرآن پوهې ته نور محتاج نیم چې چاته کینم خلک په ما ته کینی زه چاته نه کینم نه که پته راته ولګي چې زمانه زیات عالم د قرآن مجید شته دی چې خلک هغه ته رجوع کوي د اما د کمان راځي مطایا جمع د مطیتون سورلای ته ویلی شي خلک د لرو لرو ځایونو راځي په سورلو باندې سفر کوي نو زه به امزم او دته به حاضري کوم او د قرآن مجید علم به زده کوم نو د قرآن مجید د آیتونو د نزول مشاهده یې کړې ده او د قرآن مجید سره متعلقه شوق انتهایی سیواو نو داسې حضرات چې دی د دوی اقوال او د دوی تفسیري ارشادات د تفسیر په سلسله کې د نظر انداز کولو نه دي بلکې دا قابل لحاظ نو د صحابه کرامو د ارشاداتو د غي د اقوالو پرانا کې به تفسیر کولی شي او رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام وته دعاګانې هم کړې دي لکه عبد الله ابن عباس عنه متعلق نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دعا کړې و اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل یا الله پاک د دین سمجھ ورکې وعلمه التاویل او دته د قرآن مجید تفسیر ورکې تاویل دې ځکه په معنا عام باندې هغه تفسیر تم ویل شي او هغه اصطلاحي تاویل تم ویل شي وعلمه التاویل یا الله پاک دته د قرآن مجید تعلیم ورکې تاویل ورته ورکې د تاویل نه مراد تفسیر هم دی او تاویل اصطلاحي هم دی قرآن مجید سمجھ وته ورکې نو په دې بنیاد باندې د قرآن مجید د تفسیر سلسله کې با د صحابه کرامو د اقوالو او د ارشاداتو د دې خیال بساتل شي او دا قرآن مجید چې موږ ته رسیدلی دی نو هم د حضرات صحابه کرامو په واسطه باندې رسیدلی دی نو دا واسطه به نظر انداز کولی نشي بل ماخذ تفسیر القرآن باقوال التابعین د تابعین حضرات اقوال نو د دې پرنا کې به تفسیر کولی شي ځکه تابعین چې دي نو دا د حضرات صحابه کرامو براه راست شاګردان دي صحابه کرامو چې کوم فیض د رسول پاک علیه السلام نه حاصل کړو نو هغه فیض د تابعین حضرات ته ورمنتقل کړ او د روایتونو پته لګي نبی کریم علیه السلام د بعضی قرونو داغي تعریف کړ د نبی کریم علیه السلام مدح کړی دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے فرمائی نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایو خیر الناس القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث چې په انسانانو کې غوره خلق چې دي نو هغه زما قرن دی بهترین طبقه زما والا طبقه ده الذي انا فيه چې زم پکې ثم الثاني او بیا دویم قرن دی
ثم الثالث او بیا دریم قرن دی. اقوال پکې نورم شته دی او د القرن الذي انا فيه نه مراد د حضرات صحابه کرامو قرن او د قرن ثانی نه مراد د تابعین حضراتو قرن او د ثالث نه مراد د تبع تابعین حضراتو قرن. نو چې کوم خلکو ته رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام غوره خلق ویلي دي دا غوړغواله د څه په اعتبار سره د دین په اعتبار سره د علم په اعتبار سره د دین د سمج په اعتبار سره د چې د کوم خلکو په دیني سمج باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اطمینانو د موت او په اطمینان نه کو د قرآن مجید تفسیر چې کول شي د تابعین حضراتو د اقوال پرنا کې بکول شي او تبع تابعین دا د تابعین سره دغه په حکم کې دي. نو دا حکم د تبع تابعین حضراتو د اقوال هم نه. لفظ د قرن کې با قاضي صاحب نقطه بیانوله ما تاسو ته نور اقوال پکې مشته دي په لفظ د قرن کې به حضرت قاضي صاحب اشاره بیانوله وی کې دې کې د خلفای راشدین او زمانی ته اشاره ده ځکه قاف چې ده دا آخر ده د صدیق او را دا آخر ده د لفظ عمر او نون دا آخر ده د لفظ عثمان او یا دا آخر ده د لفظ علی. هغه د خلفای راشدین دور ته پکې اشاره ده ورنه نور الفاظم هغه وو موجودو لکه مثال په تور باندې داسې ارشاد فرمایي چې خیر الاعصار عصری یا خیر الازمنه زمانی مثال په تور باندې هغه اطلاقات اختیار نکړل او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د لفظ قرن د اطلاق اختیار کړ په دې کې دغه اشاره ملحوظ ده. او پنځم قسم تفسیر کې ده تفسیر القرآن حسب القواعد الآلیه یعنی پنځم ماخذ د قرآن مجید د تفسیر کې ده هغه دي قواعد آلیه د نحو قواعد د صرف قواعد د علم معنی د علم بیان د علم بدیع د علم لغت ندی ته قتل او د دې په بنیاد باندې تفسیر کول او توجیه بیانول. مثال په تور باندې یو لفظ دی دغه یو مصدر راواخلی متعدد مصادر کله کله راځي یو مصدر راواخلی یو توجیه او چې دغه بل مصدر راواخلی بیا بل توجیه شي د توجیهات ټیک دي ځکه دا د عربی د قواعدو مطابق دي. مثال په تور باندې ضمیر دی ضمیر مرجع غواړي روان دي متعدد امور دي على سبیل البدل هغه مرجع واقع کیدی شي نو چې درسته ضمیر مرجع یو شي کی نو یو توجیه وشي چې مرجع ولا بل شی وګرځي بل توجیه وشي چې مرجع ولا بل شی وګرځي بل توجیه وشي درې څلور توجیهات حاصل شي. دا مثال په تور باندې و دا برازي بیا په تفسیر کې سو کوئی دای مرجع ده سو کوئی دای مرجع ده اپای کې څه تضافوم نه او علی سبیل البدل مختلف مراجع کیدي شي. دا پنځه ماخذ داسې دي چې دا موږ ته استاد سے بیان کړو حضرت قاضي سے بیان کړو او ځینې علما حضرات پکې یو شپږم ماخذ ذکر کوي العقل السلیم برابر او درست صحیح عقل یو هغه رای و چې تیر شو کنه رای مذموم هغه نه او ممنوع ده ایو عقل سلیم موضوع د عقل له د نقل نه دی او په هغه ځای کې بنده عقل استعمال کی
نو عقل سلیم دا شپږم ماخذ دی د پاره د تفسیر. او زمونږ ملګری دی د صوابای مفتی اسرار الله صاحب، هغه دا اصول جمع کړي ما چې کوم دا اصول نو دایم ذکر کړي، او هغه یو تحقیقي مزاج والا سړی دی ماشاءالله، الله دې عمر کې علم کې برکت شي. د آی په خپل هم سکار کړی دی، د هغې نوم دی التیسیر. دا خبر هغې په دغه کتاب کې هم ذکر کړې ده چې شپږم ماخذ چې کوم دی نو د بعضې علماء تفسیر په نسبت باندې دا عقل سلیم دی. ځکه بنیادی طور تفسیر یو تفسیر بالماثور، یو تفسیر بالمعقول. لکه امام رازی رحمت الله علیه ادواړه کوي، تفسیر بالماثور هم کوي، روایات ورته ملاوي، او تفسیر بالمعقول هم کوي چې کم ځای کې چې عقل د نقل نه مخالف ني، لکه اړوندې چې تیر شو.